ایرپورټ ایر هوا ته ویل شي که نه پورټ د کوم ځای نه هر ځای ته بس پورټ نه ویل شي قلعې ته پورټ نه ویل شي ایرپورټ معنا چې د کوم ځای کې جهازونه پځېږي راپسېږي دې ته چې نه ویل شي ایرپورټ. اوس ایرپورټ متعلق موږ الفاظ وایو ښه. په ایرپورټ کې څه شوي ګاډي پکې ورکېږي که پکې موټرې ورکېږي جهازونه ورکېږي که نه د جهاز ته چې نه ویل شي ایروپلین. ایروپلین معنا جهاز. جهاز ته چې نه ویل شي جهاز ته ایروپلین نه ویلی شي. او بیا د جهاز کې کومه ښځه وي که نه د خلکو خدمت کوي دې ته په انګلیش کې ایر هوسټس ویلی شي ښه. ایر هوسټس ښځه پکې ورکېږي که نه خلکو خدمت کوي هغه ته ایر هوسټس ویلی شي. بیا د ایرپورټ والا چې کومه علاقه وي احاطه وي چاردیوارۍ که نه دې ته ایرپورټ پریمیسس نه ویلی شي. ګوره همدا ایرپورټ لفظ دا که نه دا ایرپورټ سرچ شوه لږه پریمیسس ایرپورټ له کومه علاقه د ټول بس همدې ته ویل شي. ایرپورټ کې چې ته ټیکټ راخلې هلته به ورځي که نه ټیکټ وله یو ځای وي هلته بوکینګ نه ویل شي ښه. بوکینګ اوفیس ورته ویل شي. بوکینګ اوفیس صحیح شو. بیا دا که خیال دی ایرپورټ ته خلک سامانونه راوړي بیا دې ځای نه نورو ځایونو ته استول شي کارګو څه وي نقل و حرکت کېږي ورکې سامان وړلی شي کارګو سروس ورته ویل شي. کارګو سروس څه شي ته ویل شي په دې کې د غټ سامانونه څه دي چې کله څوک یې وړل راوړل نه شي که نه بیا خوا دېخوا یې وړي ته کارګو نه ویل شي. کم ځای کې کسټم والا سامانونه کېدولی شي کاونټر یې هغه ته ویل شي کسټم کاونټر. اوس دلته کې تاسو لږ سوچ وکئ دلته کې دوه لفظونه سره مرکب کوي که نه کسټم خو کسټم شو که نه کاونټر دې ته مرکب نه ویل شي کمپاونډ جوړی دې ته ویل شي. یو خو د کیمسټرۍ والا کمپاونډ ده که نه ځان ته شي دلته کې هم کمپاونډونه شته دې ته مرکب نه ویل شي پښتو کې مرکب دې کړو که نه یو لفظ ده د بل دې ورسره ټچ کړو. ایروپلین دې کې دې دواړه شیان ټچ کړو سره که نه ایر هوسټس وګوره دواړه دې سره ټچ کړو دې ته ترکیب نه ویل شي. بوکینګ اوفیس بوکینګ خو ځان ته لفظ دی که نه اوفیس ځان ته یوه قاعده دې زده شو یو رول. کارګو سروس یې جوړ کړو نو کله موږ دا یو لفظ وړوکي که نه دا موږ غټ جوړو بیا دې دپاره موږ ټچینګ کوو سره کې میلاوو یې. او پرواز چې کله کېږي دا جهاز چې پځېږي که نه پورته کېږي دې ته چې نه ویل شي فلایټ نه ویل شي ښه. خلک یې که نه چې فلایټ دی څه ټایم دی فلایټ څه شي ته ویل شي جهاز پاسېدلو ته ویل شي فلایټ. پایلټ خو بیا ځان ته شی دی که نه فلایټ څه شي ته ویل شي پاسېدلي ته ویل شي. مسافر پکې کښېني که نه مسافر ته پسنجر نه ویل شي. خلک یې یارې څومره پسنجر پکې ورکوي پسنجر یې ورته ویل شي اس ورسره ولګو پلورل شو پسنجرز معنا مسافران. او د جهاز چې کوم سړی بیایي که نه دې ته چې نه ویل شي ته پایلټ نه ویل شي پایلټ ورته پښتو کې خلک یې پایلټ صحیح شوه. بیا د جهازونو د معلوموالي دپاره کوم یو شی لګېدلي ته راډار ویل شي حکومت استعمالوي راډار موږ هم ورته راډار نه وایو صحیح ده. ټیکټ ته چې نه ویل شي ټیکټ نه ورته ویل شي ټیکټ ته ویلی شي. او جهاز چې کله راکوزېږي که نه بیا دې ته ویل شي ټو لینډ. ټو معنا بس دې طرف ته لینډ معنا ځمکه ټو لینډ معنا راکوزېدل جهاز راکوزېدل ټو لینډ. نو دا څه شولو دا د ایرپورټ متعلق موږ سره